روایتو کې راځي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج په سفر باندې لاړ او واپس راغی د چاش ټیم نبی علیه الصلاۃ والسلام بیت الله سره خوا کې ناستو ابو جهل د خپل کور نه راغی او هسې د تمسخر او د خندا په طور باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې آیا څه نوې خبره درته راپېښه شوې ده په تا باندې د الله د طرف نه څه نوې خبره راغلې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ما ته معراج شوی ما باندې الله رب العزت معراج هغه لږ ساعت وخاندل او د خندا او د تمسخر په دغه باندې وایي دا چې پسې ټوکې سړی نه کوي د دې په انداز کې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ښه کم طرف نه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې بیت المقدس ته طرف نه زه بیت المقدس ته لاړم هغه لږ ساعت توقف وکړو چپ شو او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې آیا دا تا ورنږدې شو نبي علیه الصلاۃ والسلام غلی شانتې وایي ورته نبي علیه الصلاۃ والسلام ته ورته وایي دا تا چې ما ته کومه خبره وکړه او زه خلک راغه جمع کړم آیا دا خبره به خلکو ته وکړي نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل بلکل بیا خلکو ته چونکې هغوی به ورته ساحر او مجنون وي الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي که نه وما هو بقول شاعر نو کله به ورته ساحر وي کله به ورته شاعر وي کله به ورته مجنون وي نو هغې وي چې یاره دا خلک به د هغه خیال دا و چې کله زه د خلکو ته دا خبره وکړم نو خلک به ورپورې خاندي او بیا به دا نه نورم متنفره شي خلک یراونکو د خلکو یو ډېر لوی رش جوړ شو په دغه رش کې چې کوم دی یو سړی ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیدل مونږ وایو که نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه صدیق عرض دا کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته صدیق لقب کم ټیم کې ورکړی د معراج د واقعې نه بعد دا خبره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته په دا نیت باندې وشوه چې یاره کله هغه ته دا خبر ورسوي نو تقریبا د مکې نه هغه ټیم سره د میاشت څه د پاسه مزل و بیت المقدس ته نو یو سړی د هغې دا عقل نه اخیسته چې یاره یو سړی د شپې څنګه په شپه کې لاړه بیت المقدس ته واپس سحر بیا مونږ سره دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا خبر ورکړ ابوبکر صدیق رضی الله عنه جواب ورته وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي نو بلکل یې رښتیا ویلي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره کړې ده رښتیا یې کړې ده بیا دې کې چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په هره وحي باندې د هغې تصدیق کوم نو د دې خبرې تکذیب به ولې کوم او د دې تایید به ولې نه کوم بلکل یې رښتیا ویلي دي او بعضې روایتو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به څه خبره وکړه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به وي نبی علیه الصلاۃ والسلام رښتیا وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام رښتیا وایي د هرې خبرې چې کوم دی تصدیق به کوم او چې کله دغه واقعه راغله نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وایي صدیق د صدیق لقب یې ورکړ د دغې واقعې نه بعد نو عرض مې دا کولو چې یاره مونږ ته د خپل د صحابو د خپلو اکابرینو د هغې کم از کم د نومونو او د هغې د القاباتو راته پته دغه شانتې مونږ اکثر وایو که نه حضرت علي کرم الله وجهه خو لیکن دلته عرض کوم چې دغه علي کرم الله وجهه ولې دا ورته ولې وایي عامه او مشهوره واقعه ده چې کله علي رضی الله عنه هغه کافر سره کشتي کول او هغه رواج و او د الله د رضا دپاره یې کتلو نو هغه له په مخ باندې توکاڼي
علي رضی الله عنه ډایرک پاسېده. بیا هغه تپوس کوي چې یاره دا ولې؟ ورته وایي چې ما اوس د دې نه مخکې چې کوم دی ته الله د رضا دپاره وجلې او اوس دې کې زما خپله غوسه شامله شوه. هغه د چا په مخه باندې دا توکاڼي توکل لاړې توکل دا د دې دپاره چې یاره ستا دا مخ چې کوم دی زما نه دی خوښ او دا څه معظم مکرم نه دی، د دې ما سره څه حیثیت نشته. خو لیکن چې کله هغه لاړې وټوکلی نو بیا د هغې مخ څه شو؟ کرم الله وجهه شو. نه، الله رب العزت د هغه مخ چې کوم دی مکرم کړی دی، عزتمند کړی دی، عزتدار کړی دی. زما عزتمندو د دغې واقعې نه بعد چې کوم دی هغې ته دا لقب میلو شو. هغه یو واقعه دوه مې ستاسو پر وړاندې ذکر کړه. الله رب العزت دې وکړي چې ما او تاسو چې کوم دی د خپلو اکابرینو خاص کر د صحابهو د واقعاتو نه د هغې د زندګۍ دا چې کوم په هغې باندې کوم ادوار راغلي دي او د هغې د زندګۍ د هر لمحې نه ما او تاسو خبر یو. الله رب العزت ته عمل کول اسان کړي.